नेक्स्ट د موږ سره نن فاینانس چارجز ٹھیک شو دا دی فاینانس چارجز موږ څه دپاره استعمالو لکه اوور ډیو انوایسز چې وي ټیک شو لکه اوس یو انوایس یو کس له پیسې پاتې دي ټرمز کنډیشنز دا و چې دیش ورځو کې دننه ماته به پیمنټ کوي ټیک شو اوس هغې باندې دیش ورځې نه څلوېښت ورځې واوړې دی نو بیا خو زما دا رایټ جوړېږي چې زه هغې باندې لیټ چارجز یا فاینانس چارجز ولګوم ټیک شو نو ټاسک کې موږ سره دی فاینانس چارجز ٹھیک شو اوس فاینانس چارجز ته په کم کسټمر باندې لګې رینج هم ورکولی شي صحیح شو لکه دلته نه راشه احمد نواله تر ندیم پورې یا دلته وګوره موږ سره هم یو جمال اینډ سنس دی نو یو کسټمر باندې لګې نو جمال اینډ سنس ته لاړ شه او د هغې آی ډي ولیکه ٹھیک شو یا ټایپ وایز هم لګولی شي چې هغه کسټمرز چې کم پېښور نه تعلق ساتي دغه ټایپ کسټمر ډیفاین کوو که نه نو دلته به دا اپلای کې اوکې به کې استاد رپورټ کې څه پکار دی سکرین پکار دی یا پرنټر باندې ډایرکټ پرنټ شي فاینانس چارجز په خبره پوه شوئ ښه اپلای فاینانس چارجز یس پرنٹ کیلکولیشن شیٹ ته پرنٹ کول غواړې کیلکولیشن شیٹ نو یس کا که نه پرنٹ کول غواړې نو کا هغې نه پس اوکې کا نو دا به فاینانس چارجز اټومیټیکلی کا یو انوایس داسې وي چې په هغې باندې اوور ډیو شوي وي نو اب ولګي فاینانس چارجز سیټینګ به څنګه کوو لکه دلته نو خو ډایرکټ اپلای کېږي سیټینګ یاد دی چېرته نه به کوو هیر شو درنه کسټمر ډیفالټس مونږ ویلیو یاد هم شو دلته وګورئ مینټین کې دا ډیفالټ انفارمیشن کې دا څه دي کسټمرز نو دلته که خیال وکړئ مونږ یو ټیب ویلی او څه فاینانس چارجز او مونږ دلته نه راغستی او څه چارج فاینانس چارجز آن انوایس ټیک شو یو انوایس باندې څومره ډیز اوور شي 30 ډیز اوور شي نو هغې باندې هغه کم از کم اماؤنٹ څومره وي $100 وي یا 100 روپیز وي لکه دې نه کم باندې بیا فاینانس چارج به نه اپلای کېږي پوه شو دا هغه منیمم اماؤنٹ دی کم از کم صحیح شو چې دومره اماؤنٹ وي او 30 ورځې پې واوړي نو 2% زما انټرسټ ریټ دی لکه دا څه شی دی 2% اینول انټرسټ ریټ آن بیلنس اباؤ دیٹ که دې نه زیات بیلنس وي نو بیا څومره نو دا مونږ هم 2% چارج کوو یا 3% چارج کوو یا ستاسو کرایټیریا ده چې بره چې کم بیلنس د دې نه که زیات شي زیات اماؤنٹ وي نو دې باندې دې دا فاینانس چارج ولګي په خبره پوه شوې نو هغه ستا خوښه ښه دلته وګورئ مونږ سره دی منیمم فاینانس چارجز منیمم فاینانس چارجز نه مراد څه دی لکه اوس د 100 روپو 2% څومره جوړېږي 2 روپۍ جوړېږي نو زه یم چې نه کم از کم فاینانس چارجز 50 60 55 هر څومره چې وي دا به زه چارج کوم په خبره پوه شوې لکه یو کس باندې چې بل لیټ شو نو کم از کم به 50 روپۍ خو به هغه ورکوي باقي که پرسنټیج حساب سره 50 نه زیات جوړېږي نو بیا به 50 ورسره نه شاملېږي په خبره پوه شوئ ښه چارج انټرسټ آن فاینانس چارجز ته وایي چې یاره فاینانس چارج د پاس هم فاینانس چارج ولې چې دا 2% به ایډ کېږي ایکچوال اماؤنٹ سره په خبره پوه شوې بیا پې دیش ورځې واوړې دی نو بیا به فاینانس چارج اپلای کوو نو چې کم وروستنی انټرسټ چې ایډ شوی دی نو هغې د پاس هم دا کیلکولیټ شي که نه ایکچوال اماؤنٹ د پاسه کیلکولیټ شي په خبره پوه شوې لکه 1000 د هغې صرف فاینانس چارج جوړ شو نو چې تا دا چیک کړي وي نیکسٹ ټایم دوباره چې ته پې فاینانس چارج لګې نو هغه 2% د 1000 هغه به مونږ پې لګي او که ته هغه نه لګول غواړې دا آف کا آف شو دا به اوس نه لګي بس صرف ایکچوال اماؤنٹ باندې هره پیره فاینانس چارج به لګي په خبره پوه شوې او دا زمونږ څه دی فاینانس چارج زمونږ انکم دی نو دلته به ته ورته یو چارټ آف اکاؤنٹ نه اکاؤنٹ لینک کې فاینانس چارج انکم چې د هغې ټایپ به څه وي انکم په خبره پوه شوې او انوایس وغیره کې مونږه څه پرنټ کول غواړو فاینانس چارج پرنټ کول غواړو یا لیټ چارج لکه هیډینګ شانتې به راځي صحیح شو او پرنٹ فاینانس چارجز وارننگ میسیج ایز
لکه وارننګ میسج هم پرنٹ کولی شي چې اوور ډیو انوایسز آر سبجیکټ ټو لیټ چارجز یا دلته ته خپل څه میسج ورکې نو عام ته دلته رایټ کولی شي په خبره پوه شوې نو دې نه پس دا اوکې کا نو چې ستا څومره پریویس انوایسز وي په هغې باندې چې ته کله هم فاینانس چارج لګې نو بس ډایرکټ بیا دا یو پیره سیټینګ کول وي په خبره پوه شوې نو فاینانس چارج سیټینګ سیټ شو زه یم چې 1 نه 4 پورې کسټمرز د پیښور والا ٹھیک شو دی باندې فاینانس چارج ولګو او ما ته سکرین کې دا شو کا نو دا بدلتا फाइनेंस चार्ज यस मोना ٹھیک شو نو ډیټ از ناٹ ود ان دا کرنٹ پیریډ لکه دا چې څوک مونږ وخت نه دی تیر شوی ول چې هغه مونږ پرون ټرانزیکشن کړو نو بیا اتوماتیکلی ایډ شي پوه شوئ ښه نیکسټ مونږ سره راځي دلته دی کریډټ میمو کریډټ میمو څه شی دی اوس فار ایگزامپل ګوره ما سره احمد دی او احمد ته ما څه وکړل یو انوایس کټ کړلو لکه 6 آیټم پې ما خرڅ کړل آیټم نمبر 1 او 6 آیټم پې ما خرڅ کړل آیټم نمبر 4 صحیح شو دا غي ټوټل بل څومره جوړ شو 64614 انوائس نمبر زما دے 6678 سیو میں کو سیو شو رابع شو دا بلگ ریفریش کچھ گورو احمد بیلنس انکریز کی اس احمد نیکسٹ ڈے یا 2 ورځو پس یا ماغه ورځ تا تراغو تا توی چې دا آیټم نمبر 1 دو آیټم خرابې دي دا واپس والا یا آیټم نمبر 4 ټوټلی خراب دی دا واپس والا نو دا کم کیس شو ریفنڈ کیس شو ٹھیک شو سیل ریٹرن شو یا ریفنڈ کیس شو نو مونږ برای شو چرتا ټاسک تا کریډټ میمو تا اوس دلته کسٹمر څوک دی احمد انوائس موجود دی 6678 دې معنی څه اخیستي یو آیټم نمبر 1 6 آیټمز یې اخیستي یو ما ته وایي چې یاره دې کې دا 2 آیټم یې دا واپس که دا مې نه دي پکار صحیح شو او آیټم نمبر 4 دا 6 واړه آیټم یې بس اوس زما نه دي پکار ریفنډ یې کرار نو ګوره د هغې بیلنس څومره دی 64614 ریفنډ چې کوم لګیا یم نو د هغې ټوټل څومره جوړیږي دا ٹھیک شو ښه دا زما فرسٹ کریډټ دی فرسٹ کریډٹ ट्रांजैक्शन देगा क्लोज का ओके का ऑटोमेटिकली कर 20620 और उसका बिजनेस स्टेटस के दा इनवाइस गुरु नो गोरा दा दी के बदा अप्लाई क्रेडिट मेमो बा ऑटोमेटिकली दलता अप्लाई शेवी भी जमा कस्टमर सो को अहमद हो का ना दा दे दलता हो गोरा लांदे अदर अप्लाई क्रेडिट सुमरो 37994 ऑटोमेटिकली पे अप्लाई शेवे दे तो बैलेंस सुमरा पाते शो 620 په خبره پوه شوې او داسې مونږ دا ریټرن انټری کول کلیر شو نو دلته نه مونږ سره دا کریډټ میمو دې دپاره استعمالیږي صحیح شو دې کې خو نور څه پاتې نه شو وینډر کریډټ میمو هم خو کړی و که نه پرچیز ریټرن دم نه و کړی 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 به چیک کړي نو هم کړی ګوره ما ریسیو کړلو آیټمز علی اینڈ کو نه ما څه ریسیو کړل یو 120 آیټمز آیټم نمبر 1 او 120 آیټمز آیټم نمبر 3 صحیح شو په بل نمبر مې په کم ریسیو کړلو 22334 صحیح شو सेव में करो क्लोज में करो रिफ्रेश का दा परचेज रिटर्न दे पोशवे गोरा द अली एंड को कमियो पासा नहीं देखा ना दा चेक हुए पेरा सही शो 22334 ठीक शो
اوس دې کې ما یو څو آیټمې ما ته ریټرن شوې نو زه به علي ته ریټرن کوم نو دلته به راشي څه وینډر کریډټ میمو علي دی کم انوائس دی 222334 120 आइटम दे के 25 आइटम्स मां रिटर्न कर और दे के में 20 आइटम्स मां रिटर्न कर क्रेडिट नंबर दादे उस गोरा सुमरा अमाउंट पर रिटर्न कीगी 43,150 और दागे सुमरा 2,33,400 नो दागा 1 लाख समथिंग पाती हाँ। है ना द सेफ का क्लोज का रिफ्रेश का 1,85,250 वजह दलता मैं इनवॉइस के चेक को गोरा पेमेंट या क्रेडिट अप्लाइड सुमरा 48,150 नो दागे पास ड्यू सुमरा शो ताम्र सही दा नो दा से मुंगा दा वेंडर क्रेडिट मेमो होम कवले शो सही शो अकाउंट रजिस्टर दे नो दा मुंग सरा डिफरेंट अकाउंट्स रजिस्टर दी लका द पेटी कैश रजिस्टर गोरे या यूबीएल करंट रजिस्टर गोरे गोरा दा लका जस्ट लाइक अ कैश बुक दे कैश बुक खो मिले कना ठीक शो खुदा बुक द चा दे चिकम अकाउंट ता चलता सेलेक्ट करी दा कॉलम दे डेबिट कॉलम खई क्रेडिट कॉलम कोई शो लका दा वन कॉलम दे उस गोरा यूबीएल नो बिगिनिंग बैलेंस दाओ कोई शो ब्यासू शो पेमेंट शो पेमेंट चाहता शो पैसों को दलता गोरा डबल क्लिक करता तब बाकायदा खई खबर पोशे दा पेमेंट चाहता शो लमरे अली एंड को तक शो खबर पोशे दा करेंगे दा टोल पेमेंट शो दी ब्या रिसीट शो दे ब्या रिसीट शो दे ब्या चेक लिकल शो दे या पेमेंट शो हां सही शो खो आगा चेक मुंगा वाइट कराओ न दा आगा एंट्री दा यो मिनट दा जो करम दा कम चेक दे खा 0 रुपीस चेक दे दा कर 0 रुपीस एंट्री शे दा नो ची आगा 0 एंट्री मी नो ता तबा कायदा शो कई सही शो नो ता मुंग सरा अकाउंट रजिस्टर दे मुंगा एज अकाउंट रजिस्टर इस्तेमाल वाले शो सही शो सबा में मुंगा दे के दा टाइम टिकट वगैरह और दा नोट शान बपके डिस्कस को ठीक शो नंद पारा तुम रेडियर दे कना सही शो क्लियर खुश हो कना उस क्विक बुक को पिछली की सफर दे तो फर्क था सिर्फ एनवायरनमेंट फर्क है खबर पोशे सिर्फ जस्ट बाकी कॉन्सेप्ट लॉजिक उमागा दे कता सो एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उचत की ना कॉन्सेप्ट इनवॉइस होना चेंज की पेमेंट ने चेंज की खो सिर्फ मेन्यू ऑप्शंस आइकन्स ग्राफिक्स और कलर बफर की खबर पोशे बाकी बैक के बा कॉन्सेप्ट भी सेम उमागा भी सही शो